السلام علیکم ملګرو. عمران خان خپلې ټولې کشتۍ اوس وځولې. هغه بېګا دا ویلي دي چې زه به د خپلې وینې اخري قطرې پورې مقابله کوم، هرګز به نه رسته کېږم. هغه بېګا دوو انټرنیشنل نیوز چینل له انټرویو ورکړې ده. په هغه انټرویو کې څه ویل دي اب هم تاسو ته مخې ته ږدم. او بل اړخ ته کومو کسانو چې پاکستان تحریک انصاف پارټي ختموله، اوس د هغوی خپله پارټي چې ده هغه په خطره کې ده. پی ډي ایم ته یو ډېره زبردسته جټکه میلاو شوې ده او یو ډېر اهم شخصیت استعفا ورکړې ده. او څنګه اوس د مریم نواز چې کوم غرور نو هغه مکمل ختم شو. مریم نواز به په کومه خبره باندې غرور کو هغه څنګه ختم شو، دا په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. او یو وړخ ته چې کوم بجټ پاس شوی دی 2023-24 نه، په هغې کې سینماګانې چې دي نو هغه 10 کالو دپاره ټیکس فری شوي دي، یعنې د هغې نه به 10 کالو پورې ټیکس نه اخیستې کېږي. او بل اړخ ته د جوماتونو چې کوم بیلونه دي نو په هغې کې د ټي وي ټیکس هم راځي. هغې باره کې به هم خبره کوو. او یو خبره پرونه راسېدا کېږي چې یاره ذرایع دا وایي چې مراد سعید چې دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم وایس چیرمین دی هغه منتخب کیدی شي. دې باره کې افیشیلي لا څه اناونسمنټ نه دی شوی، خو ذرایع دا وایي چې یاره پاکستان تحریک انصاف کیدی شي مراد سعید چې دی هغه وایس چیرمین منتخب کړي. نو ستاسو په خیال آیا کو عمران خان دا فیصله وکړي او مراد سعید وایس چیرمین منتخب کړي، نو دا فیصله به څنګه وي؟ یا بل داسې کم کس دی د پاکستان تحریک انصاف په پارټۍ کې چې تاسو دا وایي چې یاره هغه د وایس چیرمین شي، نو دا ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. او دا ویډیو هم مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. لاول راځو چې څنګه عمران خان چې کومې خپلې کشتۍ دي هغه اوس وځولې او هغه دا ویل دي چې یاره زه به د خپلې وینې اخري قطرې پورې مقابله کوم، هرګز به نه رسته کېږم. او بېګا هغه وایس اف امریکا او العربیه انګلیش له انټرویو ورکړی ده. هغه دا ویل دي چې یاره زه خو د ډایلاګ خبره کوم، د باتچیت خبره کوم، خو د مخکې نه ماته څه جواب نه میلاویږي. او ما آرمی چیف ته هم دا آفر کړی دی، خو هغه هم ما سره څه باتچیت اوسه پورې نه دی ورکړی. او دې وخت کې چې کوم ریل پاور دی نو هغه اسټابلیشمنټ سره دی. او څومره هم چې سیاسي جماعتونه دي د هغې هېڅ اوقات نشته. هغه نه سوال دا شو چې یاره که چېرې ته په اقتدار کې رالې نو آیا ته به د دې سیاسي جماعتونو نه بدلالې؟ نو هغه دا وویل چې نه، زه به هرګز بدله نه الم، خو په ملک کې به د قانون حکمراني وي. او دې وخت کې چې دی نو په ملک کې د ځنګل قانون دی او زما پارټي چې دا نو هغې دپاره ختمېدو دپاره کوششونه چې دی نو شروع دي او دا په جمهوریت باندې حمله ده. بیا د هغه نه بل سوال دا شو چې آیا ستاسو پارټي چې ده نو هغه کمزورې شوې ده؟ نو هغه دا وویل چې نه، زما پارټي نه ده کمزورې شوې. پارټي هله کمزورې کېږي کله چې د هغه اوټ بینک کم شي. او زمونږ اوټ بینک چې دی نو هغې کې مسلسل اضافه کېږي. او د پوجي عدالتونو باره کې هغه دا وویل چې یاره زما چې کوم ټرایل دی هغه په سویلین عدالتونو کې دي نه کوي، ځکه چې دوی ته پته ده چې کوم کیسونه دي هغه بوګس دي، هغه ډېر زیات کمزوري دي، نو په هغې کې ماته سزا نشي میلاوېدی. نو ځکه دوی چې زما کوم ټرایل دی نو هغه په پوجي عدالتونو کې چلول غواړي. او څونه چې دا کوششونه وکړي چې یاره موږ دوی ودرئ، نو زه به نه ودرېږم. او د وینې اخري قطرې پورې به زه د خپل سیاست دپاره، خپلې پارټۍ دپاره او په ملک کې د قانون د حکمرانۍ دپاره چې دی نه مقابله کوم او زه به هرګز نه رسته کېږم. یو څو نور اهم خبرونه دي هغه هم تاسو سره شریکوم. شهریار اپریدي پرون رها شو، هغه 45 پیرې عدالت رها کو، خو بیا به ګرفتار کو، پرون رها شو. او کله هم چې د عمران خان د وفادارو ملګرو ذکر کېږي نو په هغې کې به شهریار اپریدي چې دی نو هغه به په ډېرو ښه الفاظو کې یادېږي. بل یو ډېر اهم خبر دی چې کوم ټي وي چینلز دي د هغې ریټنګ نه جاري کېږي. د هغې وجه دا ده چې په ټي وي چینلز باندې د عمران خان نوم اخیستو باندې پابندي ده، نو ځکه د هغوی ریټنګ چې دی هغه ډېر زیات کم شوی دی، ځکه چې پاکستاني قوم هغه لیدل غواړي او چې هغه په ټي وي نه بیا به څوک ټي وي ګوري. بل اړخ ته مراد سعید چې کوم خبرو هغه ما تاسو سره شریک کړه چې یاره ذرایع دا وایي چې هغه کیدی شي د پاکستان تحریک انصاف وایس چیرمین منتخب شي او په عوامو باندې به مزید 215 ارب روپۍ ټیکس لګي. آی ایم ایف دا نوې شرط ښودی دی او اقتصاددار چې دی نو پرون په قومي اسمبلۍ کې دا وویل چې یاره دا اضافي ټیکسونه به لګو، نو آی ایم ایف سره چې کوم پروګرام دی هغه به مخکې ځي او آی ایم ایف به بیا موږ له قرضه راکوي. کومو کسانو چې پاکستان تحریک انصاف ختمو هغوی دا وایي چې پاکستان تحریک انصاف ته ختم شي. هغوی اوس په خپله د هغوی چې کوم پارټي ده نو هغه په خطره کې ده. او پی ډي ایم ته یو ډېره زبردسته جټکه میلاو شوې ده. او څنګه اوس یو ډېر اهم شخصیت چې دی نو استعفا ورکړې ده. مفته اسماعیل څنګه تاسو ته پته ده هغه په د نون لیگ چې کوم د موجوده حکومت دی یو څو میاشتې مخکې هغه د هغې وزیر خزانه او د پاکستان وزیر خزانه نو هغه د خپلې پارټۍ چې څومره هم هغه سره عهدې دي د هغې نه استعفا ورکړې ده. قیصر شیخ او شاهد آقا نباسي چې دی نو هغوی هم استعفا ورکولو ته تیار دي. او نور هم ډېر کسان داسې دي ذرایع دا خبر ورکوي چې یاره هغوی د نون لیگ نه تلو ته تیار دي، نون لیگ پرېښودو ته تیار دي. د هغې وجه خو یو دا ده چې یاره دوی دا کسان وایي چې یاره موږ په آزاد حیثیت سره الیکشن لړو کو، الیکشن کې حصه والو، نو دا به زموږ دپاره بهتره وي، ځکه چې
کې د پی ډی ایم دومره خراب کارکردګي د دې ټیم کې چې یاره خلک د پی ډی ایم نه نفرت کوي او د هغوی نفرت د وجې نه بي پاکستان تحریک انصاف له ووټ ورکوي. نو که چېرې موږ سیټ ګټل غواړو نو موږ له پکار دی چې موږ آزاد حیثیت سره الیکشن لړو کو. او دویمه وجه دا ده چې دې ټیم کې د نواز شریف چې کوم پارټۍ باندې ګرفت دی هغه ډېر زیات کمزورې دی او همدغه وجه ده چې هغه اوس دوبۍ ته راغلی دی او شاهد خاقان عباس هم راوختی داسې نور چې کوم د هغې رهنما دي هغه دوبۍ ته راغواړي چې یاره ملاوېدو کې اسانتیا وي ځکه دلته نږدې راغی صحیح شو. نو هغه دا وایي چې یاره زه په پارټۍ باندې چې کوم خپل ګرفت دی هغه دوباره برقرار کړم په هغې خپلې پارټۍ باندې خپل ګرفت چې دی نو هغه مضبوط کړم ځکه هغه اوس د انګلینډ نه دوبۍ ته راغلی دی. مریم نواز هم پرون د پاکستان نه دوبۍ ته لاړه او هغه به هلته نواز شریف سره ملاقات کوي. د مریم نواز غرور چې دی هغه مات شو. هغې په دې خبره باندې ډېر زیات غرور کو چې یاره د شیر کم ټیکټ دی نو هغه د ګټې ضمانت دی یعنی چې کم کس ته هم د شیر ټیکټ میلو شي نو هغه به خامخا الیکشن ګټي. او په یو حلقه کې موږ سره شپږ اووه امیدواران وي او نن تاسو وګورئ چې یاره د هغې ټیکټ اخیستو ته څوک تیار نه دي او ټیکټ هغه واپس کوي او څونه د نون لیگ چې کوم خپل کسان دي هغه کوشش کوي چې راتلونکي الیکشن کې آزاد حیثیت باندې الیکشن ته ودرېږي ځکه چې کوم د شیر هغه ټیکټ دی د شیر هغه نشان دی نو هغه اوس د بیلات یو علامت جوړ شوی دی او مخکې به مریم نواز دا وی چې زموږ ټیکټ چې دی نو هغه د ګټې علامت دی. بل اړخ ته که موږ وګورو نو حکومت چې کوم بجټ پاس کړی دی 2023-24 چې کوم بجټ دی نو په هغې کې سینماګانې چې دي نو هغه 10 کالو دپاره ټیکس پرې شوي دي د هغې نه به ټیکس نه اخیستې کېږي او مریم اورنګزیب چې دی دا خوشخبري سونه وکړه چې یاره سینماګانې چې دي نو هغه مونږ 10 کالو دپاره 10 کالو دپاره ټیکس فری کړې. او 1998 نه یو سلسله شروع ده چې کم جوماتونه دي نو هغې کې هم د ټي وي چې کم ټیکس دی نو هغه راځي د بجلی په بیلونو کې د کورونو په هغې کې هم راځي خو یو اندازې مطابق چې کم په پاکستان کې دې ټیم کې موجود جوماتونه دي نو هغه 35 لاک دي او چې کم دی کې د ټي وي ټیکس دی نو هغه 100 روپۍ دی. نو اوس تاسو وګورئ دې له تاسو ضرب ورکړئ تقریبا 35 کروڑ روپۍ راځي. نو آیا په دې کسانو باندې یا په دې سینماګانو باندې چې کم انویسټمنټ په کېږي یا په دې باندې چې کم سبسډي دی ورکړل کېږي آیا دغه پیسې به دوی د جوماتونو چې کم دا ټیکس دی دا راجمع کوي او دغه په دې باندې لګوي. نو دې ټیم کې یو ډېر غټ سوال چې دی نو هغه اوچتېږي. یو ډېر غټ مذهبي جومات چې دې ټیم کې په پاکستان کې موجود دی جمعیت علما اسلام خبره کوم مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه جومات په پارلیمنټ کې دی دا د هغه حکومت دی. نو عوام دې ټیم کې دا سوال کوي چې آیا ولې مولانا فضل الرحمن دې باره کې څه خبره نه کوي یا په اسمبلی کې چې کوم علما کرام موجود دي هغوی ولې دې باره کې خبره نه کوي چې یاره د جوماتونو په بیلونو کې د ټي وي چې کوم ټیکس دی هغه راځي او بل اړخ ته سینماګانې چې دي نو هغه 10 کالو دپاره ټیکس پرې شوې. نو په حیثیت مسلمان او په حیثیت پاکستانی چې دی نو موږ له دا سوال ضرور پکار دی چې دا څنګه اسلامي جمهوریه پاکستان دی چې په هغې کې د جومات په بیل کې د ټي وي ټیکس راځي او بل اړخ ته چې کوم سینماګانې دي نو هغه 10 کالو دپاره چې دی نو پرې شوې. او یو خبر ما هم په ټویټر باندې دا مې اورېدلی چې هره اوس کم د جوماتونو کومه ځای وي پراپرټي وي نو هغې پسې به پراپرټي ټیکس هم راځي لکه دا سلسله شروع شوه نو دا به پکې لا یو نوې سلسله وي. خو ګورو چې راتلونکي ټایم کې څه کېږي د ټول اپډیټس چې دي هغه په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رایه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.